د حقانیین چې سلام په واجب داسې خوند وکړي چې استاد د سلام جواب دی ته ویلی عبدالله ابن مبارک رحمه الله را روانو اپرنجي وکړو عطسې وکړو هغه وایي چې الحمدلله طالب علمان وایي چې یرحمک الله د هارون الرشید په دربار کې چغه شوه چې دشمن حمله وکړله چا ورته وایي دشمن حمله نه ده کړې دا یو مولا په لار را روان دی او د هغه مولا د دې خبرې جواب د هغه شاګردانو ورکړی دی نو ځکه ستا په محل کې دومره شور راغلی دی نو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم عزتمند مسلمانانو موږ د دینی مدرسې په یو اجتماع کې شریک شوي او دا اجتماع د دې نوجوانانو د کمال د حاصلولو په بنیاد باندې ده الحمدلله دینی مدرسې ته او د جماعت تعلیم ته الله جل جلاله دا مقام ورکړی دی چې هغه هر کال د خپل طلباو د ناظري کمال د حفظ د کمال او د علوم دینیو نه د فراغت د دې کمال د دې اظهار په عام مجمع کې کوي او د دې د پاره کوي چې د خلکو په زړونو کې دا راشي چې د مولا محنت په جماعت کې یا په مدرسې کې دا داسې بیکاره محنت نه و دا داسې بې فایدې محنت نه و بلکې د دغه محنت په برکت خدای پاک ناظر خوان پیدا کړل د قرآن حافظان پیدا کړل د قرآن قاریان پیدا کړل د قرآن عالمان او د دین دغه نوجوانان خادمین پیدا کړي دي موږ دنیا ته علی الاعلان وایو چې موږ په پټه کار نه کوو موږ په ښکاره باندې کار کوو موږ د دین محمدي علم برداران یو او د دین محمدي د حفاظت او د هغې د اشاعت او ذمهداري اخیستې ده او علی الاعلان خلکو ته دا هم پیش کوو خلکو ته ماشومان هم پیش کوو خلکو ته نارینه او زنانه دواړه پیش کوو او دا وایو چې الحمدلله کوم محنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې د صفي په مدرسې کې په طلباو باندې کړو په طالباتو باندې کړو نن زما د جماعت محنت د هغه محنت تحریک دی د هغه محنت جهد مسلسل دی پیغمبر علیه السلام هم خلکو ته ښکاره کړو مونږ هم ښکاره کوو الحمدلله نن دا د علماو ګلدسته دا د حافظانو ګلدسته دا مونږ دې قوم ته ورکوو دا امانتو مونږ په امانت کې دیانت کړی دی نن هغه امانت په کار خدا وه چې دا راغلي امیانو او مونږ هم تاسو د امیان درکړي وې ولې امانتو او د امانت استعمال جایز دی که ما سره به خبرې کوئ زه خو په کلاس کې هم خبرې کوم او په عرض دی کې ما سره چې ملګري خبرې نه کوي بیا مې طبیعت نه یې او زه هغه مولا هم نه یم چې داسې په خرش پرش کې قصې کوم وروله نه وروره خوږې خوږې خبرې به کوو خو ما سره به څه کوي خبرې به کوي د شریعت حکم دا دی چې چا درله امانت درکو نو ځان دې استعمالوه داسې به پرو دي خیر دی که څخه شي دا امانت و امانت مونږ ته راغلی دی ځان له نه دی استعمال کړی پلار او مور امانت را لېږلی او په هغه امانت کې مونږ دومره تثمیر کړی دی دومره زیاتوالی هم پکې کړی دی چې نن امانت سره د زیادت نه ورله څه کوو ورکوو ورله راغلی انپو او اوس پړه لیک روان دی راغلی په الف باتا نه پوهېدو او نن چې د پلار او د مور غېږې د ځي الحمدلله الف باتا خو څه کې الف لام میم نه واله تر والناسه پورې قرآن ویلی هم شي
په یاد وي هم ویلی شي او د الف لام میم نه واله تر د والناس پورې د قرآن د کلماتو مبارکو معنا ورته هم ورځي او د قرآن او د سنت نه راویستلی شوي احکامات او مسائل په هغې باندې هم الحمدلله دا قادر دي. نن زما مسلمانان ورونو مدارس دینیه دا د دې امت دپاره رحمت دی، دا د دې امت دپاره امن دی، دا د دې امت دپاره حفاظت دی. ورنه که دا مدارس دینیه نه وی په دې مدارس دینیو کې د قرآن او د سنت د دې تعلیماتو دا محنت نه وی الله جل جلاله ته د دې کائنات د سره ضرورت نشته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. دا کائنات با تر هغه پورې قائم وي تر څو پورې چې په دې کائنات کې د الله دا پاک نوم اغستلی کېږي او د دې الله د دې پاک نوم اغستونکي دا علما دي، دا طلبا دي، دا دیندار قوم او دا د دینو مدارسو دا واړه واړه طلبا دي. مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله به فرمایل چې د لاهور په دې ځمکه باندې د ګناهونو د نحوست د وجې نه د الله د طرف نه د عذاب فیصله شوي، هغه عذاب راځي. لیکن چې کله د لاهور په دې ځمکه باندې د دې طالبانو د دې حافظانو د قرآن دا صداګانې او اوازونه دي نو چونکې لاندې رحمت دی د پاسه پرې راروان دی غضب او الله جل جلاله فرمایي ان رحمتي غلبت على غضبي. زما رحمت زما په غصې باندې غالب دی، هغه د الله غصه را روانه ده په طور د عذاب کې، لیکن د دې طرف نه د الله دا رحمت دا د هغې دپاره رکاوټ او مانع وګرځېږي. هغه راغلی عذاب د دې طالب علم د قرآن په دې ذکر باندې د دې طالب علم د دین په زده کړې باندې د لاهور په ځمکه باندې هغه عذاب نه راځي. دا د ښار مدرسه ده، په شهرونو کې بازارونه دي، په دې بازارونو کې په دروغو باندې قسم کېږي، په دې بازارونو کې دوکې کېږي، په دې بازارونو کې لوټ او کسوټ کېږي، په دې بازارونو کې غلاګانې کېږي. دا تمام د الله نافرمانی دي او د الله نافرمانی دا د الله د عذاب د راتلو سبب دی. لیکن دا په ښارونو کې دا وړې وړې مدرسې دا لوی لوی مدرسې دا د دغه شهري قومونو د عذاب نه د بچ کېدو ذریعه ده. عزتمندو د دې مدارس دینیو د دې قدر وکړئ او د دې قدر دا دی چې خپل اولاد د دې مدارس دینیو طالب علمان وګرځوئ. که ته وایې چې زما بچې به خوري د کوم ځای نه نو دی به هم د هغه ځای نه خوري د کوم ځای نه چې ته څه کوې خوري. ته به په محنت او په مشقت باندې پیدا کړې او ستا بچي ته به الله جل جلاله په آرام او په راحت باندې ورکوي. دا به تنګ شوي به قصه به ورته وکړم که نه. اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي چې په هندوستان کې یو طالب علم راغی او په مدرسې کې داخله غوښته. د مدرسې منتظم او محتمم ورته ووي چې ما سره د څومره طلباو د رزق انتظام دی، دومره ما سره طلبا داخل دي، بل طالب په هغې کې نشي داخلی. طالب علم ورته وي زه راغلی سبق لیمه خوراک له نه یم راغلی، ته صرف ما په مدرسې کې سبق ته پرېږده او زما د رزق پروګرام به الله کوي، ته زما په رزق باندې څه محتمم ورته وي چې بالکل مدرسې ته راځه سبق وایه، وګوره د روټۍ درخواست مرخواست به دې نه وي، هغه هم چېرته بستره مې وړله په جومات کې واچوله. سبق چې ووي جومات ته چې لاړ اعلان وشو چې په محلې کې پلانکې د پلانکي زوی مړ دی او په هندوستان کې رواج دا و چې کله به په محلې کې مړی وشو سلوي خورزې به بلا ناغي جومات ته به روټۍ راتله، طالب به تلو سبق ته او چې به راغی تیاره روټۍ به پرته وه او به یې خوړه، لوښي به هم نه وینځل ځکه چې دلته د لوښو وینځل څه دي
ګران دي کنه په ایمان په خوراک کې مونږ ډېر تکړه یو خو پیالې زمونږ انځر ډېر مشکل او دا طالب علمان دي په ایمان د دوی پیالې وګورئ د دوی هغه چجوش وګورئ د دوی هغه پتیله وګورئ نو موږ خو پکې اوبه واچوو او بس بیا پې څه دی ورکېږو په پیالو کې چې مېلمه راشي هغه مېلمه چې پکې داسې ګوته ووایي که نه هغه خیرې پکې څه دی راکولاو شي موږ لوښي نه وینځو نو طالب به لوښي نه وینځل او بس څلوېښت ورځې روټۍ روانه وه کار شوی چې کله څلوېښتمه پوره کېده دویم جاس پکې وغورځېد دویم بیا د څلوېښتو ورځو انتظام وشو چې دویمه څلوېښتي ختمېده دریم جاس پکې هم سره وغورځېد هلته د محتمم یا د ناظم سره سوچ کې راغله چې دا طالب علم خو ماشاءالله خو خوشحاله دی مطمئن دی سبق لذي راځي د روټۍ انتظام دی چېرته چې کله جومات ته راغی د خلکو نه یې تپوس وکړو وایي دا بلا چې جومات ته راغلې ده درې خوراکې مړه شو د مدرسې هغه مشر ورته وایي چې د دې بلا نه به هله خلاصېږئ که نه چې بس ټول په اتفاق سره ووایي چې دله به د دوه وخته روټۍ څه راوړو ورنه که مقرره نه کړه ده نو تر څو پورې چې دی په دې جومات کې دی په هرې څلوېښتۍ به درنه یو یو څه کېږي غورځېږي نو د رزق انتظام دا د الله سره دی احمد علي لاهوري رحمه الله به فرمیل ویلو من حيث يحتسب زکاتهم اور ہمیں اللہ جل جلالہ من حیث لا يحتسب کلاتهم چا ځان له دکان جوړ کړی چا ځان له پټۍ جوړ کړی چا ځان له ریړۍ ودرولې ده چا ځان له ګاډۍ شروع کړې ده هر سړی وایي که دا د دنیا کاروبار مې اختیار کړو خو ما ته به رزق میلاویږي او پاتې شو ملا طالب خپل اصطلاح کې درته خبرې وکړم خفه کېږئ خو به نه وایي چې دا را څنګه مولا و زه مولا نه یم هسې مې پګړۍ تړلې ده مونږ نه سبق وایو نه داسې ښکلي مونځونه کوو نه نور مونږ داسې کاروبار کوو خو په جومات کې ناست یو او چې څنګه راننوتم که نه نو خلک چې بهر ته وځي نو هغه وایي چې اللهم اني اسألک من فضلک داسې وایي که نه وایي او مونږ چې دننه راننوځو که نه نو مونږ هغه اوله دعا هم وایو ورسره دا هم وایو که هم نه وي نو مونږ وایو خدای په تا مې در واړوله او خدای راکې وایي نه ټکې سبق ویم نه مونځونه کوم نه نور څه کار کوم خو راغلی یم ستا په جومات کې ناست یم او چې په پردۍ حجره کې کښېني درکوي به که نه به درکوي به مونږ د خدای په حجرې کې ناست یو بس خدای پاک وایي چې ته به زما حجره دې دومره اباده کړې ده ته ورته ګورم د یو طرف نه به د رزق بندوبست څه دی کومه زما د ښار ملګرو درخواست مې درته دا دی چې خپل اولاد د دې دور د فتنو نه د بچ کولو لپاره د هغې دپاره بهترین د امن ځای چې دی هغه جومات دی هغه دیني مدرسه ده هغه د دې علماو سره کېنول دي نن د فتنو دور دی او فتنې په داسې طرز باندې را روانې دي چې انسان ته پته نه لګي چې خدای پاکه د کومې نه ځان بچ کړي لیکن د امن ځای هغه دا دیني اداره ده هغه دا مدرسه ده پکار دا ده چې موږ د جومات سره تعلق وساتو د مدرسې سره تعلق وساتو او د علماو سره تعلق وساتو ملایان منئ په ایمان منئ تاسو خو بیا ځکه منئ تاسو خو بیا ځکه منئ همغه تاسو باندې کړي دي تعویذونه در باندې کړي او دا نور ته خویندې نورو ته دام نه منیم خو چې په محراب کې ودرېږم منیم خو چې په منبر ودرېږم منیم چې په جنازګاه کې ودرېږم منیم چې په عیدګاه کې ودرېږم بیا مې مني چې کله ولا تعویذ کوم کوډې منترې ورله کوم په ایمان ټول مې مني بېګا مې د یو نه واورېدل یو ملګری د نوجوان هلک تعویذګر دی وایي 1000 روپۍ د هغه فیس دی ما ورته وي د بلا بچه تا خو مزي ووایي نو ما د بېګا طالبان تاو شوي په مدرسې کې موږ د تعویذونو اجازې راکړم چې زه تعویذګر خو نه ها ما چې کوم تعویذ را سره دی نو ما یې سم د بلا بچی دی نو چا طالب له مې ورکړو ما ته وایي چې 600 روپۍ مې شکرانې واغستې نو ما یې راکوی نه نو ما ته وایي چې یا خو ما طالب علمانو له تعویذونه کړي او بیا مې ورته واپس څه دي ورکړم ما یې کمال دې وکړو مونږ په تعویذونو پیسې څه کوو
نالو او چې اخلي بیا سمه بلالو په 15 روپۍ دې ما څوک نه غلطوي چې دغه دې زما طالب علمان کله ولېږي ما ته 10 روپۍ په سبق په دوران کې راولېږي ما ورته سید الرحمن د 10 والا نه دی سید الرحمن 5000 والا دی پېژنې 5000 دا د لاس نه وځي که نه که ته بیا پته ولېږي نو مونږ مولایان په دې څیزونو کې مونږ مني لیکن که مونږ بهر میدان ته ورځو لکه په دې پولونو پورې تصویرونه لګېدلي دي چېرته مولا دی او چېرته بریتو دی خو کتاب ورسره نشان څه دی لګېدلی دی دی وایي چې ما دا پکې له کوم ځای نه دا نور پکې له کوم ځای نه راغلي دا لاټین چې پکې راغلی دا غشی چې پکې راغلی او چې پکې راغلی او دا نور چې د دنیا پکې څه دي راغلي کتاب خو ماشاءالله د نر بچی دی کتاب کولاو کا په ګاډي کې کېنه 45 میل مزل به د کتاب په برکت باندې په 10 منټه کې وکړي پته به درته ونه لري کتاب کولاو به داسې ښکلې ښکلې قصې به درته وکړي په ایمان زړه به دې خوشحاله کړي کتاب کولاو که په سترګو ورته ګور هم ثواب دی په ژبه باندې وایه هم ثواب دی هسې سوچ او فکر کوه هم ثواب دی داسې بهترین نشان الحمدلله علماو ته الله جل جلاله ورکړی اوس که تاسو وایي چې مولیان سیاست ولې کوي مولیکو نران خلک سیاست په دې ملک د شناختي کارت په بنیاد کېږي او زه به دا خپل شناختي کارت دنیا ته ښیم زه ورته وایم چې کوم خان او ملک کوم د پاکستان د هر طبقې سره تعلق لرونکی انسان د شناختي کارت په بنیاد باندې د سیاست کوي د حکومت د حاصلولو دپاره کوشش کوي دغه شناختي کارت زما سره هم دی زه به هم د حکومت د حاصلولو دپاره خپل محنت او کوشش زمون قائد امت اسلام قائد پاکستان نه قائد عجم نه قائد عرب والعجم قائد امت اسلام او زما قائد راولپنډۍ کې په مدرسه تعلیم القرآن کې ولاړ دی او خبره کوي وایي زه کټر اهل سنت والجماعت یم زه په اهل سنت والجماعت کې کټر حنفي یم او بیا په احنافو کې کټر دیوبندي یم لیکن ما به د دې فرقو سره نه تړی چې دا دیوبندی دی او دا حنفي دی او دا اهل سنت والجماعت دی زه د امت اسلام نماینده یم په امت اسلام کې چې څومره خلک دي زه د امت اسلام نماینده یم او د امت اسلام د نمایندګۍ حق چې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن په کوم عجیب انداز باندې ادا کړی دی نن د پاکستان د یوې سیاسي پارټۍ د یوې مذهبي پارټۍ د سیاسي او د مذهبي پارټۍ یو قائد تر ننه پورې الحمدلله دغه کردار نه دی ادا کړی 40 سال په میدان کارزار د سیاست کې تیر کړل لیکن تر ننه پورې الحمدلله د هغه په کردار باندې د هغه په گفتار باندې د هغه په نجي ژوند باندې د هغه په اجتماعي ژوند باندې تر ننه پورې الحمدلله داغ نشته داسې بېداغه ماضي داسې بېداغه حال او د استقبال الله جل جلاله د حال معلوم دی داسې قیادت بل چاته نه دی نصیب شوی زه خپل طالب علمانو ته وایم چې کاش فضل الرحمن مولا نه وی چې نه وی چې دې مولا نه وی که نه قسم په خدای دی لکه خلق وایي ذوالفقار علي بوټو هغه د عوامو نماینده و تا به دا لیدلي وې چې دی به د پاکستان نه دی به د پوره امت مسلمه یو عظیم نماینده و لیکن الحمدلله په ګیره باندې به خوندور دی یو پګړۍ یې په سر او بله پګړۍ په چا په اوږې باندې او بیا زه طالب علمانو ته وایم دومره غټې غټې جامې اچولي دي چې په دې نستوڼي کې یو وړوکی سید الرحمن هم راځي الحمدلله د لباس په اعتبار سره د شکل په اعتبار سره د تقوا په اعتبار سره د علم په اعتبار سره د مسلمانۍ چې څومره صفات
دا په قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن کې الله جل جلاله جمع کړی دي. تر نن پورې یو لیډر یا یو نماینده د خپل لیډر داسې پاک ژوند چاته نشي پیش کولی. زما په قائد پسې د بهر نه ایجنسۍ راوغوښتلی شوې، په لکونو ډالر ورته ورکړلی شول چې د ده په دې ژوند کې خو څه شی ثابت کړه. نو یې په ده پسې 500 کنال ځمکه ده په اسماعیل خان کې، وی دا په ده پسې اعلان شوې ده. مولانا فضل الرحمن د ټي وي په شیشې باندې هغه صحافي ته ووی چې زما په نوم ده، ستا په نوم کوم ورشه هغه ټوله ستا. ثابته که تر ننه پورې زما قائد تقریبا 15 کاله د کشمیر کمیټۍ ممبر وزیر پاتې شوی دی، د کشمیر کمیټۍ چیرمین پاتې شوی دی، لیکن اعلان یې وکړو چې ما په دې 15 کاله چیرمینۍ کې د کشمیر کمیټۍ د چیرمین چې څومره تنخواه ده ما د هغې نه یوه پیسه هم نه ده اخیستې. ژوند پیشګی ژوند الحمدلله د دغه قیادت لاندې عوام هم دي او علما هم دي. د کتاب په نشان باندې د آټ فروری په ورځ باندې ستانه د خپل رای مطالبه کوي. علما لیکن هغه عوام چې ته په ما باندې اعتراض کې چې دا جماعت د علماو دی، په دې کې دا خریلي ملګري څه کوي، په دې کې دا غټو غټو بریتونو والا څه کوي. نو ملګري هر څنګه چې دي مولا یې منلی دی او د مولا یې منلې ده. نو چې مولا یې منلې د مولا یې منلې ده نو نن خو ته مو که نرشه رای د ده په حق کې څه که استعمال که. ما ته وایي په ملک امن نشته، نو چې په ملک امن نشته د بې امنۍ اسباب تا پیدا کړي دي. په ملک ارزاني نشته نو د مهنګایۍ اسباب تا پیدا کړي دي. نور د دنیا چې څومره اسباب د دې ملک د بربادولو دپاره دي هغه تا پیدا کړي دي. اوس ته ولګه، ته د یو عالم قیادت ومنه. د یو عالم په قیادت کې تقریبا د 360 په دغه اسم لري کې ته 260 علما یا د علماو د نمایندګۍ لاندې منبران ولیږه چې خدای پاک د پاکستان دا حالات سمی او که نه سمی، لیکن ته د حالاتو د سمولو دپاره قائد جمعیت ته اواز کې او د حالاتو د بربادولو دپاره دې نمایندګان نور لیږلي دي. د دې وجې نه عزتمندو دا مملکت پاکستان دا زمونږ د زړه ټوکړه ده. مونږ د دې امن غواړو، مونږ د دې خوشحالي غواړو، مونږ د دې سوکالي غواړو، مونږ د دې آبادي غواړو. او د دې آبادي دا د یو بهترین صالح قیادت په لاس کې ده او صالح قیادت الحمدلله دا د جمعیت علماء اسلام سره. وګوره ملګري زه په چا رد نه کوم او نه مې د چا سره کار شته. هر سړی چې په بازار کې ټماټر خرڅوي نو هر سړی د خپلو ټماټرو څه کوي تعریف کوي، خو د چا بد نه وایي. زه د خپلې پارټۍ د خپل سیاسي قیادت د خپل نمایندګانو د هغې تعریف کوم او د نورو سره ته مقابله وکړه. انشاء الله العزیز زما قیادت به دا ته په ټولو کې بهترین په نظر باندې راځي او زما دغه قیادت د دې ملک د نظریاتي حدودو د ساتنې لپاره الحمدلله د خپل جان قرباني ورکړې ده، د مال قرباني ورکړې ده. او اوس تانه هم دا غواړي چې زما سره په دې قربانۍ کې شریک شه. ستاسو نه درخواست دا دی چې په 8 فروری باندې د خپلې رای اظهار د کتاب په شکل کې وکړه. هغه کتاب چې ستا بچي ته ما په جومات کې ښوولی، هغه کتاب چې ستا د بچي په سینه کې ما محفوظ کړی، هغه کتاب چې ستا نن دې نوجوانانو ته د هغې د وجې نه عزت او وقار حاصل دی. مونږ ته خلک وایي دوی دا کتاب د قرآن په شکل کې پیش کوي. مونږ خو نه دي ویلي، مونږ خو صرف کتاب دی. لیکن زما په لاس کې به کوم کتاب؟ زما په لاس کې دی قرآن. زه ویم خلکو ته قرآن، زه بیانوم خلکو ته قرآن او د دغې کتاب په بنیاد باندې به انشاء الله العزیز په دې مملکت خداداد پاکستان کې د هغې مطابق به فیصله کېږي. خو شرط دا دی چې ماله به 260 نمایندګان راغلي.
مالا با 2/3 اکثریت راکې ته بیا ګوره چې دلته د اسلام نظام راتلی شي او که نه شي راتلی په دغه اخوا کلي کې راغلی دی اخوا کلی پېژنئ په دې اخوا کلي کې راغلی دی ولې راغلی هغه مولایان هغوی نظریاتي خلکو د وینې قرباني ورکړله شهادتونه یې ورکړل هجرتونه یې وکړل نن یې په نره باندې خپل حکومت منلی دی وي جینکۍ به کالجونو ته نه ځي زه لاړ دی شي که نه نره دی شي نران دي بریتور دي بریتور نه به ځي کله به ځي ځي به بلکل موږ د جینکو د تعلیم ممکن نه یو لیکن چې کله حالات صحیح شي د هغوی دپاره زه بهترین نصاب جوړ کړم د هغوی دپاره زه بهترینې تعلیمي ادارې جوړې کړم بیا ته ګوره چې دا جینکۍ زه کالج او یونیورسټۍ ته بوځم او که نه یې بوځم اعلی تعلیم زه دې جینکو له ورکوم او که نه یې ورکوم یو دور هر وخت به دې اورېدل چې په افغانستان کې په پلانکي ځای کې دماکه وشوه او پلانکي مړ کړو دا یې وکړل دا یې وکړل نن د جومات نه وتونکي طالب علمان هغوی ته خدای پاک حکومت ورکړی روغې دنیا ته سترګې راویستې دي وایي ستا نه نه غواړم زه د الله نه غواړم او د الله په مرسته باندې زه په دې خپل افغانستان کې استحکام راولم الحمدلله استحکام یې راویستی ما طالب علمانو ته وي موږ ته به مې مور وی که نه وي بچي دا روغه روټۍ ځان ته مخې ته ږدي نیمه روټۍ مه ږدئ ولې وي چې سترګې دې څه وي مړې وي نو ما یې زمونږ دا طالبان چې مولایان چې هلتې لاړل نو موږ خو دلته کې معمولي تنخوا وه هلتې ورله دومره تنخوا مقرر کړې ده چې د ملا سترګې مړې کړي دي وایي دومره ډېره به درله درکوم خو ګوره چې پردو ته څه دی ونه ګورې چېرته وظیفه ونه غواړي د هغه سترګو د مړېدو نه پس الحمدلله هلته کې عدالتي نظام هلته کې چې څومره نظامونه چلیږي تمام الحمدلله هغوی کوشش کوي چې د قرآن او د سنت مطابق شي کله چې ته په دې ملک د لا اله الا الله نظام غواړي د محمد رسول الله راوړلی شوی دین غواړي بیا به پکار دا ده چې د دین علمبرداران هغه به منتخب کې وجه دا ده چې که هغه دې منتخب کړل خو د خدای پاک په نس باندې سرخروش وي لیکن که هغه دې منتخب نه کړل بیا چغې مه وباسه چې د بجلۍ بل مې ډېر راغلی د ګیس بل مې ډېر راغلی په پلانکي ځای کې پټرول ګرانېږي ډیزل ګرانېږي او په عدالت کې ماته انصاف نه میلاویږي یو بل لاوه که نه وه ملګرو چا وي یي به او چا وي نه به چا وي وي به او چا وي نه به سپریم کورټ یو وی های کورټ بله وی های کورټ یو وی سپریم کورټ بله وی ولې هلکه دا خو عدالت دی نوم دې وله د انصاف ورکړی نوم دې وله د مساوات ورکړی څنګه یو فیصله یو شانتي کوئ او بله فیصله بل شانتي کوئ زموږ په ملک کې داسې عدالتي نظام هم شته سړي باندې خاورې اړولي خاورې او بیا ورته وایي وایي راشه ستا په حق کې مې څه وکړله فیصله وکړله او ډېر داسې مې هم لیدلي دي په دې اخبارونو کې چې د پانسۍ حکم پې شوی هغه یې پانسي کړی او بیا عدالتونه کې هلکه وایي هغه بری شو بری شوی غونې دا به رښتیا بری دی تله دی د خیره سره عزتمندو د جمعیت په باره کې او د قائد فضل الرحمن په باره کې همیشه دپاره مثبت سوچ ساته انشاء الله العزیز مولا دی مولا دی او د په ایمان داسې په فخر سره د بلا بچی وایي زه مولا یم پلار مې مولا و نیکه مې مولا و ټر نیکه مې مولا و او په مولاتوب بیا هم فخر کوو نو چې په مولاتوب فخر کوي دا مولا به هم د دې مولیانو سره هلته کې ولاړي او تا ته به چې پیسې ته راشي نو بیا د دینداره سره نه وي بیا د بېدینه سره څه دی ولاړ وي بیا په خپل نجیو مجالسو کې بیا د بېدینو خلکو دپاره رای هم غواړي او د بېدینو په هغه مشرۍ باندې فخر هم کوي زما عزتمندو بېدینه په خپله بېدینه دی تا ته به څنګه د نجات لاره څه دی وښی د قاید جمعیت په لمن کې راشئ د قاید جمعیت نمایندګانو ته د خپل رای اظهار وکړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین